قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله، خپلو بیبیانو ته مہر په خوشحالی سره ورکوي. مہر دا د زنانه حق دی او حق شرعي دی. الله رب العزت د زنانو د پاره په وخت د نکاح کې په سړو باندې مہر لازم ګرځولی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ولا مہر اقل من 10 دراهم، د 10 دراهمو نه کم مہر ایښودل جایز نه دی. کم از کم مقدار د مہر 10 دراهم دی. د دې حدیث پرانا کې زمون فقهای احناف فرمایي چې د مہر اقل مقدار 10 دراهم دی. د 10 دراهمو مروجه چې کم اوزان دي زرګرانو سره وزن، په دغه اعتبار سره د 10 دراهمو وزن 2 تولې او 9 توله ماسه چاندي جوړیږي. 2 تولې مکمل 9 توله ماسه دومره چاندي چې را برابر کې نو دا د 10 دراهمو جوړیږي مقدار. درهم چونکه د چاندې بو په دغه نسبت باندې 10 دراهم خودل شوی دی، نو دا اقل مقدار دی. د دینه کم مہر ایښودل د یوی جنې د پاره هم جایز نه دی. دا کم از کم مقدار دی او د زیات مقدار شریعت نه دی خودلی. انسان د خپل وس ته ګوري، کو د څومره د وس کېږي هغومره مہر ایښودل د پاره جایز دی. خو یاد ساته په دې مہر کې یو اسلامی قانون دی چې مہر کې به دواړو جانبینو ته ګوري، هم به د جنې حیثیت ته ګوري، هم به د الګ حیثیت ته ګوري. نه به دومره زیات مہر ایږدي چې الګ د هغې د ادا کولو طاقت نه لري او د ادا کولو دپاره قرضونه کوي، څیزونه خرڅوي چې اوس مہر ادا کړو، او نه به دومره کم مہر ایږدي چې د جنې بې اکرامي بې عزتي وشي. د دواړو حالاتو ته به کتل کیږي. نو د دې وجې نه د دواړو جانبینو مشران به دې خبره اتفاق وکړي چې او دومره مہر به ایږدو د دواړو جانبینو په رضامندیا سره چې دا 2 توله 9 توله ماسې نه کم چاندي نه کم نه وي، د دې نه زیات ایښودی شي. د دې وجې نه که مونږ او تاسو غور وکړو د شریعت په نظر کې د حد نه زیات مہر ایښودل د پسندیده نه دي. جایز دي هر څومره سړی زیات مہر ایږدي، کروڑونه روپۍ ایږدي، لکونه روپۍ ایږدي، بنګلې ورکوي، هر څه کولی شي، خو پسندیده نه دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی ان اعظم النکاح برکتا ایسره مؤونة، د غونډو نه زیاته بهترینه نکاح د برکت په اعتبار سره هغه ده چې په هغې کې اخراجات او خرچې کمې وي. چې څومره مختصر وشي هغومره هغه نکاح برکتي وي. زمونږ په عرف کې چې دا کمې نکاحګانې کوو د ډېرو رسمونو په بنیاد باندې د هغې نتیجه غلطه روزي. د ښځې خاوند مابین کې جوړ ناراضي، اختلاف وي، مینه محبت نه، جنگ جګړې زیاتې وي. د شریعت چې څومره اصول دي هغه موږ ټول په عمل کړي دي. د دې وجې نه نبی علیه